الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. معزز علماء کرام، د دې ګلستان اساتذه او دا خیستا معصومان ګلونه بچي چې دی ډېر په ښکلي انداز کې تاسو ته بیانات وکړه، بیا د ترجمې او د ناظرۍ ختمونه وشو. زما چې ذهن کې د بیان متعلق څه و نو هغه زمونږ د بچو په دې خپله معصوم جبو په معصوم انداز کې په ښکلي ترتیب سره بیان کړ. زه بیا د هغې تفصیلات کوم نو دا خوند نه کوي. محترمو، د قرآن کریم ختمونه وشو، دې ځای کې محنت کیږي. زمونږ ورور بلال صاحب هغوی سره نور ملګري. محترمو، مونږ او تاسو د قرآن را جمع کړي یو. د قرآن کریم مونږ ته ډېرې خبرې ښودلې دي، خو یو درې خبرې ډېرې اهمې دي. څونه اهمې دي؟ که د دریو خبرو کې یوه خبره دا مونږ زده کړي نی او مونږ زړه ته اچولي نی او مونږ منلي نی، نو زمونږ هیڅ یو عمل دا د الله په دربار کې قبولیت ته نه رسي. لوی عملم زما خبره باندې پوهېږئ محترمو؟ ستړي شوي خو نه دا واړه ګلونه چې لګیایي نو دې ته خو انسان نورم په خوند کې چې دی وی او مونږ وله غوږ کېدو. خو د دغه دریو خبرو نه مخکې یو بله اهمه خبره د قرآن حقوق هم دلته زمونږ د بچو بیان که. یو حق یې پکې دا بیان که چې دا قرآن کریم د دې الفاظ صحیح ویل، صحیح زده کول دا د قرآن حق دی. زمونږ نن اکثریت د مسلمانانو د دې حق نه په غفلت کی. په دې وجه امام جزری رحمت الله علیه فرمائی والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم.
دا قرآن کریم د دې الفاظ دا لفظ به زه څنګه ادا کوما د کم ځای نه به ادا کوم نو څنګه په کم صفت سره به ادا کوم دا لازمی دی ښه ځکه چې کله یو حرف د خپل مخرج نه ادا نشي نو مانم بدل شي که د هغې زور زیر پیش هغه صحیح نه ویلی شي نو بیا هم معنی بدله شي نو دې دپاره ډېر غټ کمپین چلول پکار دي چې مسلمانان قرآن صحیح زده کي بیا دا ماشومان دې ته خو چې سړی څنګه وایي نو هغه شان زده کوي چې زمونږ دا ماشومان بچي او مشران کشران ټول چې دیم قرآن کریم وایي چې په لهجه عربي کې وایي زمونږ ډېر مسلمانان یې وایي خوله پې نه راوړي ښه دا مشران به هم دا زده کوي بوډا بابا ته چا نمبر ملو کړی که نه هغه بابا ورته وایي نیټورک بیزي دی ښه نیټورک کار نه کوي په دې ژبه راوړي تاسو خیال کړي که نه ګوره مشران نارینه او زنانه وي نیټورک بیزي دی نو په دغه دونه ګرانو الفاظو یې ژبه راوړي او چې ته ورته وې باباجي دا حرف به داسې وې د مونځ دا سبق به داسې وې دی به اک وی الغمت علیهم ولغضالین دا مونځ نه کېږي ښه الحمدلله رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته قرآن وې که ته انګریزي وې او بیا زمون خلک انګلیشم د هغې په سټایل کې وایي تاسو ته خیال کړي دا کوم خلک چې انګلیش وایي که نه هغه د انګلیش په هغه سټایل کې وایي نو دا قرآن د عربۍ په سټایل کې وایه که نه زمونږ علاقه کې یو د انګلیش استاد و نو به چې د وړو سره خبرې کولې نو به په سټایل کې کولې ښه بعضې خلک یې که نه غلط نوم خلکو ته وایي د صحیح نوم په ځای باندې عبدالرحمن نوم وایي عبدالرحمن دا سټایل دی عبدالرحمن نه به ماشومانو ته وي چا به راسې ټوپۍ په سر کړې وه هلکه ته هیپس کې هیپس هلکه هیپس سي هغه چا مونځ ته مخکې کړی و امام نو ماښام مونځ کې نو هغه مونځ ډېر ښکلې په سټایل کې کوی الحمدلله رب العالمین نو قرآن کریم په عربي لهجه کې دا به زده کوي انشاءالله خوښه مو ده چې کوم د مدارسو منتظمین دي مساجدو کې انتظامیه اساتذه د دې دپاره شارټ کورس د قاعدې الف به څنګه وی دو حرفي کم حروف دي سه حرفي کم دي مد به کم ځای کې لین څه ته وایي مده څه ته وایي دارنګې حروف قلقله کم دي کم حروف به نرم وایو کم به سخ وایو دا ګورې اهم دی د قرآن حق دی دا لیکن ډېر مسلمانان دا یو خبره شوه تفصیلات آی کې نزو دویمه خبره محترم ما ویل درې خبرې داسې دي که دا مونږ او تاسو عمل کې را نوستې زده مو نه کې لوی نه لوی عمل قابل قبول نه دی بیا د حفظ هم پیدا نشته د مدرسې هم پیدا نشته نو بیا د علم هم پیدا نشته د پټکیم پیدا نشته د جهاد هم پیدا نشته د تبلیغ هم پیدا نشته هیڅ یو عمل قابل قبول نه دی دا درې خبرې همې شوې که نه شوې یو پای کې محترم و صحیح عقیده او د صحیح عقیدې په کالوهان کې بیان کول داسې دي لکه چې سړی غر ته کاڼي وړي خلک غر ته کاڼي وړي که د غر نه راوړي ها جي تاسو ته وړئ غر ته کاڼي څوک وړي د غر نه خلک کاڼي راوړي خلک د کالوخان نه صحیح عقیده زده کوي تاسو ته پته نه تاسو ته خپل زور معلوم نه دی دلته یو درویش انسان تیر شوی مشرانو له پته ده او دا چې بچي چغېده که نه نو ما ته هغه اپیس صاحب مخې مخې ته کېده مې دا د هغه کړاوونه دي ښه لکه د زمري به په باطل روانو د باطل کور ته بتلو داسې وکه نه مشرانو ته به پته وي یوازې به روانو
په بعضې دوستانو شاګردانو به یې لاس اچولی و لکه د زمري غونته به غړمبېدو روان به ورپسې ښه چا غلطه خبره کړی دا الحمدلله ثم الحمدلله د هغه محنتونو برکات دي د حافظ صاحب رحمه الله بیا د هغې د شاګردانو د هغې د ملګرو څه دلته ناست دي څه نورو ځایونو کې دي محترمو مسلمانانو یو صحیح عقیده ده د صحیح عقیدې وضاحت نه کومه خو چې عقیده د چانی کله کله زموږ موحدین ملګري یو هلکه د پلانکو درې چته مدرسه را درې منزله مدرسه را وګوره پلانکي ځای کې 200 کسان فارغ شو هلکه حافظان شو عالمان شو عقیده یې زده کړې ده نه جي پته ورته نشته د عقیدې ښه نه د عقیدې بیان کولی شي نه خپله توحید پیژني نه دارنګې په توحید باندې بیان کولی شي نو مطلب یې څه دی نو یو خبره د صحیح عقیدې ده الله دې مونږ او تاسو په عقیدې توحید تر مرګه کلک پاتې کي خو د دې دپاره به د ملګرو اتفاق اتحاد ضروري مشران به د کشرانو خیال ساتي کشران به مشرانو ته خپل مشران وي دا ګل جهان صاحب دي دا ننګې دي سره نور دا مرګري علما دا زموږ د ټولو استادان دي ګورئ که نه زه ویم چې ما بس بل ورځ درس د قرآن زده که او بس اوس زه وړو له درس کولی شم او ترجمه مې زده کړې ده بس زه اوس ځان ته پلار یم وایي ته پلار نه پلار او زه پلار ښه پلار نه د مشرانو خپل ځای دی ښه دا د مشرانو محنتونه دي نو چې کله اتفاق اتحادي په اخلاقو سره د یو بل اکرام او عزت نو دا سلسله به په بره باندې روانه وي او که نه مونږ اخلاق پرېښوده د یو بل احترام مو پرېښوده دا به د خپلو مشرانو د مشن او د پروګرام سره غداري ګورې ښه هغې خپل مال لګو خپل بدن یې لګو دارنګې خپل صلاحیتونه یې لګول چې د قرآن دا ترتیب د قرآن دا فهم د قرآن مفاهیم دا صحیح عقیده دا زموږ خلکو ته ورسي دا د هغې پروګرام نو یو خبره د هر یو عمل د قبولیت دپاره صحیح عقیده دا خبره ذهن ته راله که نه د هغې وضاحت نه کوو دویمه خبره صحیح طریقه یو خبره څه شوه دا په بزم کې تکرورونو کې وایي ښه چې د عمل د قبلېدو دپاره 3 خبرې شرط دي او مختصر اوږده تکرورونه ډېر دا مه کوئ اوس دور چې کوم دی نو دا د مختصراتو دی ښه دا د شارټ کورسو دور دی یو ځای کې داسې ختم جوړو که نه نو استاد پکې تقریر کوو نو یاره بس کېدو نه چا به ګړی ته کته چا به دې خوا کته چا به سیکرټري صاحب ته داسې غوسې کې خبرې کولې که نه چې ختمونه وشو نو خلک استاد ته مبارکۍ ورکولې ختم مبارک شي ختم یو بابا ورته دا بیان بس کېده مبارک شي بس مختصر خبرې ګوره غټې خبرې اوس که زه تاسو ته د موسی علیه السلام کیسه شروع کړم قسم بالله که ماښامه پورې ختمه شي د بقرې نه به دله شروع کړم اول ته اما یتساءلون کې صورت عبس کې بالته د موسی علیه السلام واقعه دله بیانوم ماښام به شي خو هلته به ونه رسو او که نه دا خلاصې ووایو چې بهی دا 3 خبرې خمې دي که دا مو زده کې نو دنیا آخرت کې به کامیاب وو او دا دله 2-3 منټه کې ویم نو دا به ښي که اوږده کیسه به ښي ها جي صحیح شو که نه دې مې په دې کال کې د ماته اوږد بیان به کې اوس تاسو ټول ووي چې لنډ نو دقه خبر یو صحیح عقیده نو یو صحیح طریقه څنګه محترمو او انشاءالله ما دا بیان به تاسو ته یادېږي دا د دې بچو د بیانونو زه خلاصه وایم یو صحیح عقیده نو دویمه صحیح طریقه په غم کې صحیح طریقه نو په ښادۍ کې صحیح طریقه نو په اعمالو په عباداتو کې صحیح طریقه نو په ذکر کې دې کې خپله طریقه هلکه راجمع شئ د جمعې شپه ده او بجلي مړه کې او لوډ سپیکرو لګوئ هو الله حق الله که ته وایې دا ترتیب ګورې صحیح نه دی راشه یې نوي مولیان راوتي ذکر نه مني الله اکبر کبیره ګوره څونه د دروغ او څونه پراپیګنډې څونه الزامونه چې ته ورته وایې دا ذکر کوه ذکر عبادت دی خو په صحیح طریقې سره یې کوه دا ته چې کومه طریقه کې چې بجلی دی بند کا خلق را جمع کوا هلکه د جمعې شپه د ذکر مجلس ته به ځو هلکه دا طریقه د پیغمبر نه وه دا طریقه د صحابهو نه وه
دا ولې دا چل کوي؟ تاسو ته پته شته تاسو خلکو ته قرآن بیانوي، دا خلک په قرآن نه پوهېږي. نو د قرآن نه خلک په څه بندوي؟ نو دی ورته یوه نوې طریقه راویسته. که دا خلک د عوامو ته چې ته ویې لکه داسې ځایونو ته مه ځې، یا الله توبه داسې کافر مولا راوته ګوره ذکر نه مو منع کوي. هلکه ذکر کوه. زمونږ د تبلیغي مراکزو کې زمونږ د تبلیغي پروګرامونو کې هم د ذکر ترغیب شته. 6 نمبرو کې علم و ذکر دی که نه، او هغې وایي چې سهار او ماښام 3 قسم تسبیحات دي که نه. تاسو تبلیغان شته که نشته؟ چا 4 میاشتې چلې لګوي لږ لاس اوچت کې. جزاک الله ماشاءالله، دا ښه خبره ده. نو پای کې 2 ټیمه د اذکارو سلسله شته که نشته؟ کم کم سهار درود شریف 100 پیرې 100 پیرې او 3 کلمه او بل دا 100 پیرې. خو مشران دا وایي چې تاسو برې ته د جمعې په خلک راجمع کړئ او په چغه چغه به وایي، خلک به درپسې وایي. دا خو دغه تبلیغیانو مشرانو مو داسې به نه کوئ. ای زمونږ اکابرین دیوبند هم دغه ترتیب نه دی کړی. ذکر کوه نو ځان ته کښېنه. حدیث پاک کې هم راځي هغه او قسمه خلک به د الله د عرش د سوري د لاندې یا پای کې یو هغه قسمه خلک دي ورجل ذکر الله خالیا، هغه تن چې ځان ته ناست دی الله یادوي. مړه ذکر خو د تنهایۍ عبادت دی چې ته یوازې ناست دی او ذکر کې. او ففازت عیناهو د سترګو نه دې اوښکې را روانې شوې. نو یو صحیح عقیده. نو دویمه صحیح طریقه د پیغمبر طریقه څه ده؟ د صحابه کرامو طریقه څه ده؟ ځکه د نبی علیه السلام په طریقو کې د دواړو جانو کامیابي ده او په غیرو طریقو کې ناکامي ده. د پیغمبر طریقه وګوره، پیغمبر قیادت کړی دی، نو دارنګې مشري یې کړې ده، نو سیاست یې کړی دی. پیغمبر سیاست کړي او سیاست به منو ګورې ښه خبره پوه شوې که نه؟ دا مونږ چې دا استاد چې دی واړو ته سبقونه ښیي دا هم سیاست دی، د خلکو خدمت دی، دا سیاست دی. دا اوټونه موټونه پیغمبر چې د اوټونه وختي په خپل عمر کې اوټونه وختي. صحابه کرام چېرته ډور بی ډور کمپین یې کړي چې مونږ ته به ووټ راکوئ؟ نه یې دی کړی. د پیغمبر طریقو کې کامیابي ده. صحیح ده که نه؟ عرض یې کې یو صحیح عقیده، نو دویمه صحیح طریقه. د نبی علیہ السلام والا طریقه په اذان کې، دارنګې په دعا کې، په خیرات کې، په هر څه کې د پیغمبر طریقه. او 3 محترم و صحیح نیت. دا د بیان اخیری خبره شوه. غون بیان به تاسو ته یاد وي انشاءالله. دا بیا په بزمونو کې مو وایې مختصر 3 منټه 4 منټه. او په بزم کې هغه ماشومه هغه وینري چې هغه خپل بیان چې هغه ته کم ټیم ورکړي شي که نه، چې بس هغې کې راغون کړي. که دې 2 منټه 1 منټ سیوا شو د نه په بزم کې مقابله بل چا وګټله. نو د ټیم پکې ډېر زیات لحاظ ساتئ. نو 3 خبرې شوي چې د دې نه بغیر یو عمل هم قابل قبول نه دی. یو کم صحیح عقیده، نو دویمه صحیح طریقه، دریمه هر یو کار د الله د رضا دپاره چې زما رب زمانه راضي شي، چې پای کې شومنټ نه وي، دکلاوه پکې نه وي. ګوره بعضې علماو لیکلي دي که نه، الله دا شرک خفي دا ریا چې ده، ریا دا شومنټ دکلاوه دا پټ شرک دی. دا په موږ باندې ګورې اټیک کوي. ښه ځان به معصوم نه ګڼو، په موږ راضي ده. بعضې علماو عجیبه خبرې کوي دا شرک خفي او دا ریا. د هغې مثال یې ذکر کړی. لکه اوس بلاشي خلک دی که نه، زه رالم او 10 چردام مې وکړو چې مونځ کوم ډېر خشوع خضوع سره یې ډېر ښکلي داسې پکې هم کم او خلک راته ګوري که نه. او چې ځان ته یوازې ما نو په 1 منټ کې 8 رکعاته کوم چې خلک یې ډېر ښکلي ځان مې راغونډ کړي او استغفرالله او ځان مې سم بزرګ ولي الله جوړ کړي د خلکو په مخ کې. او چې ځان ته ما او بیا چې کمره کې ما بیا چې موبایل هم را سره دی، نو دا موبایل زما او ستا د اخلاص او د ریا د چکولو یو کمپیوټرایز سیسټم هم دی. ته یوازې په کوټه کې ناست دی او تا سره دا سیز دی. اوس وګوره ستا پې رابطې کم کم خوا دي، دې کې پې ته څه څه ګورې. او زه کله کله سوچ کوم که د قیامت ورځي الله راته وایي زما بندګانو هغه نورې کیسې پرېږدوئ، هغه نورې غلاګانې زیناګانې پرېږدوئ. بس داسې کار دی، اسانه خبره ده. په دې موبایل د سره فیصله کوم که دې کې دا کلیري
نو بس جنتی او کدا کلیر نی نو بیا جهنمی سمو خیال تیاریږي وته نه تیاریږي وته الکه موبایل پرې دا راسره دا سیم تیرا والا او د دې غزول ریکارډ خو دنیا کې مسروزی کنه الله دې د دې سیم پر ریکارډ د سره پیسې لکوم نو الله رب العزت دې مونږ په صحیح عقیده باندې کلک کی الله دې مونږ او تاسو د نبی رسول سلام په طریقو د تلو توفیق را نصیب کی او الله دې مونږ او تاسو ته اخلاص را نصیب کی ماشاءالله کالو خان کې بیان کول یقینو کې مزه نه کوي زه ډېر وخت وشو طالب علم ما ثوابه کې مې سکار را روانم په دې لار باندې راتېرو دا به د 95-94 خبرې د کالو خان سره دا ګاډي ودرېږي که نه وي کالو خان والا راکوزېږي که داسې پکې نو اسټاپ دی که نه نو مونږ کرایه د مردان ورکړې وه او دغلته دا ګاډي سټاپ شو او دې کې یو اواز د دې طرف نه راتلو خو قسم مې دی په الله دې اواز داسې دا خلک ځان ته راښکلو زه دغه ګاډي نه راکوشم مې دا کوم اواز دی له را روان وم تپوس مې وکړ مې دا درس کوم ځای کې د دې ځای کې دا ګلۍ غونډه تو شوې ده هغه وخت کې دا عمارت نه و داسې یو سفر غونته و او یو کس ناست یو ان الله اصطفاکی وطهرکی واصطفاکی علی نساء العالمین دا سبق دا زما غوږونو کې دی حیران شوم دغه ځای کې شروع یو بیا مو صرف سلام وکړ بیا مې اړه کې دا ارمانو مې دا سړی به د خپل کلي ته بوځمه دی به لږ درس او بیان وکړي خو په دنیا کې د انسان هر آرزو هر تمنا دا نه پوره کېږي که نه الله دې دا پې صاحب مغفرت نصیب کړي او الله دې ورته هغه جان ښایسته کړي او الله یې د هغه غونته امثال په دې کالو خان کې نور هم سیوا کړي نو دا کالو خان دا د توحید او سنت عظیم مرکز دی د دې مرکزیت ګورې خراب نه کې او دا مرکزیت اله خرابېږي چې اتفاق اتحاد د ملګرو خراب شي انشاءالله په بله موقع به تفصیلي خبرې کوو ځکه سهار نه ډېرو ماشومانو بیانونه وکړه تاسو واورېده ځکه ختمونه به وي او بیا به د وړو ایته انعامونه یي نو دا سلسله هم پکې چلیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین